په دې معاشره کې د یو صوفي دپاره او د یو غیر صوفي د هغې دپاره فرق پکار دی چې یو سړی د خانقاه سره نسبت لري او یو کس دی چې هغه د یو مدرسې او د یو خانقاه سره نسبت نه لري، نو په دواړو کې څه فرق دی؟ نو پکار دا دی چې سالک دی د خپل مرشد او د خپل مشایخو د تعلیماتو مطابق زندگی تیری، نو داغه د ژوند به د نورو خلکو دپاره یو نمونه وي. د هغې نه به پته لګي چې واقعي د دې کس د یو شیخ کامل سره نسبت دی او د هغه تعلق اثر دی چې دی هغه دی د سنتو تابعداري کوي. زمونږ یو ملګری ډېر اسماعیل خان کې په یو اډه کې هغه مونځ کولو جومات کې، نو هغه جومات کې مخکې نه یو کس موجود و، نو چې هغه د دې سالک دې مونځ ته کتلی دی او د دغه انداز ته یې کتلی دی، نو هغه ورته رامخکې شوی دی، ورته وایي چې ستا چا سره تعلق دی؟ نو دغه ملګری ورته وایي چې زما د پیر سباق د باباجي صاحب سره تعلق دی رحمت الله علیه. هغه سړی ورته وایي چې دا پته ماته راکړه چې هغه باباجي صاحب سره زم خپل روحاني تعلق جوړ کړم. په څه وجه رالو چې د یو سالک مونځ یې ولیدو چې هغه د دې مونځ باندې ولاړ دی او دا مونځ دی په کومه طریقه باندې کوي، نو چې دی د مرید مونځ دی، نو چې د شیخ او د مرشد مبارک مونځ به څنګه وي چې ده ته دا تعلیم ورکړی دی په داسې طریقه باندې دی مونځ کوي. نو زمونږ دا مونځونه او زمونږ دا ناسته ولاړه دا پکار دی چې د خپلو مشایخو هغه یو نمونه یې مونږ سره